हेलो अस्सलाम वालेकुम जी څنګه जी خیریت دی ټیک ټاک زه یم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب سایډ نه په یو نوې ټاپک سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم جی څنګه دوستانو مشران تاسو ښه یې جی ټیک ټاک په دې چینل باندې زه د هر ټاپک نه یو ویډیو په دې وجه چوم چې خلکو ته پته ولګي چې په دې چینل باندې د کم سیزو به مونږ تاسو ته علاج خایو د کم سیزو څه ضرورتونه هغه به تاسو ته خایو نن چې کم ټاپک دی نو هغه دی د کنيري برډز باره کې کنيري برډز د ورځې کې چې کم دی نو د بریډ ورځې دي لکه دی ورځې کې دی انډیا چې بچي مچي روباسي هغه د لپاره د جالي ضرورت دي ډیرو خلکو ساتلی خو ته دا پته نه وي چې د دې جاله بچي د سنه جوړو او د سنه به نه جوړو لکه هغه هم دغه رنګ بس هغه ټیم په تیر شي او څه فایده تی وانه خدي نو خدای چې تاسو نن خو ما پېښه په پښتو په پیله ځلمانه پښتو په دې چینل باندې چې د غنيري برډز لپاره به جاري جوړول لپاره کم شیزونه تاسو ته پکاري دا سیز دی چې دا خو تاسو عام پیژنې چې دا څه شي دا جدي کوپره ده جی مکمل کوپره ده جی دا د کوپره بار کم شاخونه دا غري جی دا به تاسو لري کوي بیل به کوي دا بیل کوي دا بنور تکیږي دی نور ته وکیږي دی دا معمولی او چې دا اوس لګ داسې دی ګور لګ لامد دی صحیح شو جی دا چې دسي اوچ شي دسي نو بیا باغه تاسو ته زوخه مې طریقوم درته خم کو بیا وا کوپر را واخلي او کوپر بالکل په سنټر باندې تاسو نشان او لګوي دی چې څنګه ما دادي نری نشان دسي غیر چاپیره لګولې دا بوس موږ کټکو او د طریقوم تاسو ته خایو او داسې به یو تاسو ځان سره اره واخلي او دا په سنټر باندې موږ داسې کټکو نو راځي چې دا موږ کټکوي نور ورسره تاسو بیا د طریقه خیمه چې دا بیا څنګه لګوي څنګه بیا ورته شاخونه یک دوه څنګه بیا فټ کو په پنجره کې او دا ارسه تاسو ته خیم راځي چې پیله موږ دا کټکوي دا په دغه رنګ سنټر باندې دا کوي سلو به دا کوي ځان احتیاط پم کوي چې ځانم خوګ نه کوي او ډیر دنه د غم لړ شي چې ځکه چې کوپره خو دنه پکشتره دا خوډه کړه خجی داسې وګورئ داسې ګول کټ پکې مونږ ولګولو تاسو هم داسې ګول کټ لګوئ په احتیاط باندې چې بالکل په سنټر باندې راشي نو دې کې فایده دا وشي چې تاسو ته پکې د یو په ځای دوه دغه میلو شي صحیح شو جی ځکه دا شی داسې دی چې دا لکه په پاله اسانه میلاویږي نه زه به تاسو نورم سیزونه خیم چې خلک ورته دی خو دا غیر رزلټ دومره خاص نه راځي ای ورته بیا نقصانات خیم او د دې ورته بیا ز فایده خیم اوس راځي چې دا اوس په منځ باندې دوه نیمه کوجی خجی دا وګوره دا اوس موږ په سنټر باندې کټ کړو او داسې دغه جوړ شو جی اوس پتی دا مسکه چې کوم دي نه کوپره دا به موږ ته شو جی دا کاور به صرف خالی کو جی نو راځي چې پیله دا کوپره موږ د دې نه تشکو ناغه په اسانه طریقه باندې په شاړه باندې داسې کیږي پیښه جی او خیال وکوي چې ځان په خوګ نه کوي او دې کې ته یو فائدې بر تاسو ته دا موشي چې ځا کوپره مواخښ سره کوپره د سپینولو طریقې ډیر خلکو له نه ورزي نو هغه هم پکې تاسو زده کوي دا څه کټونو پکې ولګوي چې او بیا په نمبر یو پیس پتی را بیلو موږ خجی دا وګورئ داسې کټ په پکې ولګوي داسې او دې سره بیا دا پاسانه بده سي یو لري کیږي دا د سپینولو اسانه طریقه ده او ډیر په احتیاط وکوي چې ځان په خوګ نه کوي جی دغه په نمبر ودا ټول دا سکټون هم دې کې لګولې دي او دا یو پیس تی موږ سره بیلو جی دا زګیر چاپیره کټون هم دې نه لګولې دي تاسو مخامخ دا یو پیس بیلیږي لګیا دی په دې یو ویډیو کې به تاسو ته ډبل فایده وشي دا جی دا ته موږ دغه وستلو او دا دوه موږ سره راغله جی اوس راځي چې دې طریقه درته خو چې دا موږ څنګه کې فټ کوو څنګه به لګو جی خاجي دا چې کلم دغه کالو نو دې کې به تاسو دلته کې داسې دوه سوریو کوي چاړي سو کې سره یا کا نری غونته برمنده سره وی هغه سره کولې شي خو په احتیاط باندې به داسې دوه سوري کوي څنګه چې موږ دې کې دار دوه سوري دلته وکړ او دوه سوري پکې دلته کې دسه وکړ
دوه سوري دلته دی او دوه سوري دلته هم کړي. دې دپاره بیا تاسو ته پکاري داسې یو بینډینګ وایر پکاري یا سیم پکاري نری غوندې، هغه به داسې واړه پیسونو کې مونږ یو دوه کټ کو. دا هم دوه رسې کټ کړو، دا مونږ راولو په دې کې به واچو. یم کې روویستل، دا معمولی ټیټ کوي داسې. داسې به کونډې پکې جوړې کړي. صحیح شو، دا یو شو او دا اوس تیبل کې دا وګورئ چې داسې کونډې ورته جوړې کړلې شي داسې. دا به تاسو ته پکې فایده دی چې دا به اوس موږ دغه کې لګو دی پنجره کې به دننه دا دغه لګو. راځئ چې دا زموږ د کنیري بټ جوړه ده دا هم پکې راولي. دا کنیري چې دا میلز دی او هغه فیمیلز دي. دوی ځان له الریډي یو دغه جوړ کړی دی، خو هغه هم زه تاسو ته ښیم پیش ولې هغه یې جوړ کړی، خو هغې باندې دوی مطمئن نه دي. دې د وجې ورته مونږ اوس دا شی جوړو، دا لګو ورته چې دا د دې ورته بیا زه ویم چې دی او په هغې کې چې دی که نه د دې څه فایده ده او د هغې څه نقصان دی. صحیح شو جي. نو راځئ پیله دا فټ کولو طریقه زده کړئ جي. خیال وکوئ چې دغه وانه لوځي ده نه. ښه جي. دا وګورئ دا مونږ داسې فټ کړلو، دغه رنګ بیا تاسو هم ښه مزیدار فټ کوئ، پوه شوې. ښه زبردست راغلو. دې دغه له به داسې خولې تو کوئ چې بار دغه مغه ونه شي. صحیح شو جي. اوس راځو مونږ له دې دغه له جي. دا چې کم دي دا چې کوم مونږ بیل کړي او دا مونږ نور ته ایښولي وچشي وو، دا به ورته تاسو په پنجره کې داسې کېږدئ. داسې به ورته کېږدئ. بس زوم که لږ شانتې دا چې سکې خول ورته دا چې کم دا فیمیل او دا میل دی دا به د دې نه خپله دا دغه اوچتئ او هغه پنجره کې به وړي، دغه کې به وږدي جاله کې او هغه جاله به دا جوړوي. د دې یو دا طریقه ده چې دا صحیح طریقه ده. دویمه طریقه دا ده داسې سوتلۍ چې کم ورته مونږ وایو، کم چې دا غټه غټه بورۍ پې تړلی کېږي او کومه بورۍ چې دا کې نه جوړېږي، دا سوتلۍ ده. دا به داسې واړه واړه پیسونه کې داسې کټ کوي، داسې دومره پیس کې به کټ کوي، داسې دا به کټ کوي. تاسو خلکه لکه دا هم دغه کوي، داسې واړه واړه پیسونه کې دا ورته دا رنګ کولاوئ داسې. او دا داسې دغه جګي دا ورته داسې کولاوي کېږدي. بل داسې یو ورکوټی کنډولې د پلاستیک چې عام دغه پوه شوې، دا ورته خلک دغه کي دا هم ورته کېږي او دا بیا دا سوتلۍ وړي او په هغې کېږدي. د هغې دا دی یو پنجره دار د پنجره کې دا وګورئ دا دغه دی جوړه کړې ده الریډي، په منځ کې ورته مالوچې خولي ځان له یې خولي او ګیر چاپېره دا سوتلۍ راته وکړې ده. د دې نقصان دا وي چې دا وي یو د پلاستیک وي، دې کې دا دغه چې دی فټ کېني نه. ډېر خلک دا غلطي کوي اکثر لا دا سوتلۍ چې په دې کې دا پلاستیک کې دا خوېږي راخوېږي، د دې د وجې دا یریږي دا مادي او دې کې صحیح لکه صابون نه خوري. نو هغه شي چې کم دی دا چې موږ ته کم دومره پیدا دغه کو طریقه تاسو ډیټیل سره وښولو، دې کې دا سیز نشته دی. دې کې چې کم سیز کېږي فټ راځي پکې، په دې کې مادي خوشحالې که هغه راپاسېږي نو هغې خپو پسې دغه پسې دغه نن خلیې. زه امید کوم چې انشاءالله دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې او طریقه به مې زده کړې وي، او که دا ګنیري بټ چا هم ساتلی وي نو دا ورځې د فایدې ته والی یې پېښې ښه مزېدار بچي راوباسي. هغه بچي تاسو بیا خرڅولی هم شئ، تاسو نور هم زیاتولی شئ نسل. د دې به بیا بله ویډیو زه جوړوم چې د دې به نور
مطلب بیمار شي بیماران علاج به څنګه کیږي د دې ښځې او سړي چې کوم دا جوړه یو څه کولي د دې طریقه چاله نه ورځي د هغه به هم درته موږ پکې انشاءالله په نیکسټ ویډیوګانو کې ښایو امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې دا ویډیو شیر کړئ او زما چینل یاد سره سبسکرایب کړئ ځکه چې ټولو ته چې ما کومه نوې ویډیوګانې دي چې هغه تاسو ته خامخا لازمي درځي او زما د چینل باره کې نور ملګرو ته مو وایي هغې هم سبسکرایب کړئ او لایک کړئ ویډیو او زما ویډیوګانې زیات ته زیات شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله